د افغان شهري شریف الله څوک چې د کابل ایرپورټ په دماکه کې یا په هغې چې کومه دهشتګرد حمله وه په هغې کې ملوث و، هغه چې کله پاکستان امریکې ته حواله کړ نو ډېر سوالونه مخې ته راځي. موږ وکتل په سوشل میډیا باندې، بیا خاص کر ما چې کوم ویډیوز کړي دي په هغه ویډیوز باندې هم ډېرو ملګرو پکې تپوسونه کړي چې پاکستان دا کار ولې کوي او دا پاکستان مخکې دا کارونه کړي دي. نو ما وی چېرې په دې باندې هم تاسو سره خبرې کوم او یا دا د پاکستان څه مجبوري ده او پاکستان او امریکا مستقبل کې افغانستان ته بیا چې کوم دی یو کیدی شي که نه څنګه چې مخکې شو. نو په دې باندې زه خبره کوم چېرې اوسه پورې پاکستان څومره کسان امریکې ته حواله کړي دي او کوم چې شریف الله د سویم نمبر پاکستان اوسه پورې چې کوم کسان حواله کړي دي نو په هغې کې ډېر اهم چې دي دا پاکستانیان دي. څه په دې کې عربیان دي خو څه پکې پاکستانیان دي. لکه لومبې چې پاکستان حواله کړو نو هغه ایم ال کانسي یا ایم ال کاسي چې کوم د ملوثو د لینګله ورجینیا کې د سی آی ای سنټر کې د پاکستانو باندې ډزې کړې وې، بیا پاکستان ته راغلو نو د خلاف بیا دلته کې په ساوث پنجاب کې اپریشن وشو په 1999 کې او د امریکې ته حواله کړ. د امریکا کې لاړه په د باندې ټرایل وشو، د هغې نه پس دته د مرګ سزا ورکړې شو او د باقاعده پانسي کړې شو. دا ایم ال کانسي د ده نه پس بیا موږ سره رمزي یوسف دا یو بل دا هم پاکستانی او د په ورلډ ټریډ سنټر چې کوم په 1993 کې چې کوم بامینګ شو په هغې کې د ملوثو د ګرفتاری په اسلام آباد په یو ګیسټ هاوس کې شوی وه چې هغه د پاکستان انټیلیجنس آی اس آی او د امریکې چې کوم ډپلوماټیک سکیورټي انټیلیجنس دی هغوی مشترکه کړې وه او دې چې کوم وخت کې ګرفتاره و نو رپورټس دا دي چې هغه ټیم کې هم دی لګیا بمونه فټ کول د ماشومانو د لبو په سیزونو کې یعنی په ډولو کې. په دې کې دوی دغه نو دا دویم کسو رمزي یوسف، د هغې نه خالد شیخ محمد دیم حواله کړو په کال 2002 کې په کال 2003 کې د پنډۍ کې گرفتار کړو او د ده باره کې دا وه چې دا د القاعدې ډېر اهم غړی د هغوی د پراپیګنډا سیل چې کوم دی د هغې مشر او د په کوم 9/11 چې کوم واقعات شو امریکا کې د هغه ماسټر مایند کسانو کې د ده نوم پکې هم شاملو. نو دا یو ډېر غټ او په ده باندې چې کوم دی په هغه ټیم سره کافي پاکستان باندې تنقید هم شو. دغه شانتې بل چې و هغه ابو زبیده چې کوم دی د په کال 2002 کې د امریکې ته حواله کړی او دا هم د القاعدې غړی او د باندې هم دا دغه چېرې مختلف واقعاتو کې خاص کر د هغې د پلانینګ د القاعدې چې کوم اټیک شو په هغې کې په پلانینګ لکه منصوبه سازو کې سینیر کسانو کې دی. بل کس چې کوم هغه ابو فراج اللیبي دیم په کال 2015 کې چې دی په پاکستان کې دا نیولو د القاعدې یو ډېر سینیر موسٹ ممبرانو کې چې کوم دی د شمارو او د دم دغه چېرې د پلانینګ د ډېر ښه د باره کې دا چېرې پلانینګ کې ډېر تکړه او جنرال پرویز مشرف باندې چې کوم د قاتلانه حمله شوې وه په هغې کې هم د ملوثو نو دا بیا ونیوه امریکې ته حواله کوم. رحم زمزم چې کوم دی دا بل یو القاعدې سینیر غړی د هغې ممبر پاکستان کې نیولی او دی بیا دی هم امریکې ته حواله کړو او دی په کال 2015 کې چې دی نیولی واپس کړی وته. دغه شانتې احمد ګیلاني دا هم یو په کال 2004 کې دی نیول شو د تعلق هم د القاعدې سره او دا چې په 1998 کې په تنزانیا کې د امریکې په امباسۍ باندې چې کومه حمله شوه نو په هغې کې په ده باندې الزام و چې دی په هغې کې ملوث و. دی کله پاکستان امریکې ته حواله کړو نو سیده دی چې کوم دی ګانټنامو بی چې کوم پریزن و هغې ته دی بوتلو. د ټولو نه بدنامې زمانه چې کوم پاکستان کس حواله کړو هغه ملا ضعیب صاحب و. ملا ضعیب صاحب څنګه چې تاسو ته پته چېرې دا خو دغه ډېر یو نیک ډېر یو د طالبانو یو ډېر اهم کسو په پاکستان کې د سفیرو د امریکې ته حواله کړو په هغې باندې پاکستان باندې اوسه پورې کرټیسزم کېږي. بیا مولا ضعیب صاحب یو کتاب هم لیکلی په هغې کې هغه ټول ډیټیل هم ویلی دي او پاکستان سکیورټي ادارو باندې ډېر زیات تنقید هم کړی دی. دغه شان د ملا برادر باره کې هم دغه دی چې
د هم هغه ټیم سره چې کوم دی پاکستان نیولیو د سټیم د پاره او بیا د امریکای ته حواله شو خو د باندې بیا هغه امر د غانونو د اخره کې واپس چې دی پاکستان ته واپس ټرانسفر اوس په د باره کې لا کنفرم نه دي صرف ریپورټس دا دي ماتم د حواله سره دوم دغه خو مولا برادر مولا زیب سے ور چاته پته د خو مولا برادر هم په د باره کې دا خبره ده. بل عبدالرحیم الناشری دا بل ډیر اهم کسو دیم د تعلق چې کم دی د القاعده سره او د 2000 کې چې یو اس 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 کول چې د کم جهازو په هغه باندې چې کوم بمباری شو د په هغه کې د ملوث دی په پاکستان کې نیول شو او امریکای ته حواله شو او ګونټنامو بیت لګلو. دغه شان محمد شریف الله اور جعفر اجمل چې دی دا هم د په کابل ایرپورټ باندې په 28 د اگست کال 2021 کې چې کوم حمله شو چې تقریبا 200 کسان په هغه کې وجلی شو 14 پکې امریکایانو سودایو سلطیا پکې فوشا چې کوم دي دا افغان والو نو د هم پاکستان کې روونی سو بیا پاکستان والا امریکای ته ورک وز دا چې پاکستان ولې دا کار کوي. یو خو خبره دا ده چې پاکستان اکثر مونږ دا یو خبره کوو چې را د امریکای او د پاکستان د ملټریز د فوجونو ترمنځ ډېر کلوز کوآپریشن یو بل سره د ډېر زیات یو بیا خاص کر د وار اند ټیرر کې دی یو بل سره ډېر زیات نزدېکت لري خو اکثر دا مونږ کتلی چې دا ون سایډډ ده مونږ یو ورځ هم نه دی لیدلی چې امریکای پاکستان له چې کوم دی یو دغه ورکړي خو بنیادی خبره دا ده چې پاکستان د امریکای پریشر نشي برداشت کولی او دغه وجه دا ده چې چېرې پرس کا لکه څنګه چې مشرف افغانستان باندې کله امریکا راتلله نو په هغه ټیم کې چې مشرف ته وویل مشرف وایي که زه نه کوم نو دا به مونږ سټونه ایشته چې دی دونه به مو ووخي دونه به راله حمله به راباندې وکړي د هغوی سره جازونه د هغوی سره چې کوم اکوپمنټ دی زموږ سره نشته نو هغه سټونه ایشته مو د دې نه ښه دا ده چې بس ورسره وی چې تا سره یو نو په دې کې هم زیاتره دا کم کسان چې دي لکه څنګه تاسو ته ما وویل چې که ایمل قاسی شو که رمزي یوسف شو که خالد شیخ محمد شو که داسې ملا محمد ضعیف شو دا چې کوم لکه پکې پاکستانیان یا افغانیانو دې باره کې لکه تنقید ډېر زیات کېږي خو څه پکې بیا عربیانو نو دې کې دا یو کوآپریشن یو طرف ته پازیټیو خبره خدا ده چې دا یو کوآپریشن دی د پاکستان له اړخه انټي ټیرر یا د دهشتګردۍ خلاف چې د امریکای سره کم کوي خو د دې باوجود هم امریکا د پاکستان نه خوشحاله نه ده وخت په وخت باندې هم په پاکستان باندې الزام لګوي لکه اسامه بن لادن چې کوم اپریشن کېده په هغه کې پاکستان نو خبر کړي حالانکه هیلری کلینټن دا خبره وغیر د خپل کتاب کې لیکلي چې ما ته وی چې لکه پاکستان ملټری په کانفیډنس کې اخلو هغه وینا کې دي چې بیا دوی دا خبر لیک شي او هغه د غزنه بل زیاته شي یو طرف ته عدم اعتمادیم دا بل طرف ته خدا ون وی ټریفیک د چې پاکستان د اړه ډیر زیات کیږي دا وخت کوم د محمد شریف دا ورکول چې کوم دي دا یو سټریټیجیک دغه د پاکستان چیرې امریکای سره تعلقات کافی حد پورې خراب نو که دغه شانتي مونږ یو کوآپریټیو موډ ته لاړ شو نو کې دی شي امریکای سره تعلقات په مخ کې لاړ شو بل خبره ده چې پریزیدنت ټرمپ مونږ ګورو چې هغه تر اوسه پورې د چا باره کې هم پازیټیو خبره نه ده کړې نو پاکستان هم ډیر خوشاله دی چې یاره زموږ باره کې خو یو سمه خبره وکړه.